أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طول مسلمانانو ته ما طرفنا وړوکی اختر د ډېر مبارک شي. ورسره تراوی هغو کې عبادتونه ختمونه روژې ټولو ته د زړه د کومې نه د اختر مبارکي یم. عزتمندو د اختر چې کوم دی دا ډېره د خوشحالۍ وړ ورځ وي. د وجې دغې چې ټوله ورځ سړی د یو غونډه میاشت سړی عبادتونه وکړي او په اختر کې چې کوم دی انسان آزاد کړی شي. نو موږ له دا پکار دی چې مطلب څنګه عبادتونه موږ په روژه کې وکړو چې دا موږ ځان له یو معمول جوړ کړو، یوه زندګي جوړه کړو چې همیشه دپاره چې کوم دی همدغسې په عبادتونو باندې قایم او دایم شو. عزتمندو دا اختر داسې ورځ ده چې په دا کې الله پاک ډېر ګناهونه معاف کوي. نو موږ تاسو له پکار دی د ټولو نه اول دا چې د خپل ګاونډي دا ډېر زیات حق دی په انسان باندې. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وایي چې ما ته جبرائیل علیه السلام د ګاونډي په باره کې دومره وحی راوړی، دومره بار ما ته راغی چې ما وایي چې هسې نه چې دا ما سره په میراث کې شریک نشي، دومره غټ ګاونډي لري. نو چې چا وس وي پکار ده چې د اختر په خوشحالو کې ګاونډي ځان سره شریک وي. بله وجه دا عزتمندو مونږ خلکو کې زیات تر حسد وي. حسد د وجې نه چې کوم دی رشتې خرابې شوي دي، دعا سلام کټ شوي چې مونږ تاسو چې کوم دی چې په نن ورځ باندې دا فیصله وکړو چې مونږ حسد چې کوم دی دا ختم کړو. په هر کلي کې به دا خبره وي چې را پلانی داسې هغه سره خبرې نه کوي، دعا سلام ورسره ختم وي. وره د حسد د وجې نه چې کوم دی شیطان چې کوم دی پاس د اسمانونو نه الله پاک لاندې راټلی دی او دا حسد چې کوم دی دا مونږ انسانانو دپاره یې راوړو چې مونږ ځان کمزوري وګڼو. نن سبا داسې څوک هم نه کوي چې مونږ ځان کمزوری وګڼو چې مطلب هغه مونږ سره خبره نه کوي او مونږ ویر شو هغه نه معافي که نه غواړو چې صرف او صرف د اختر مبارکي ورسره وکړو. آینده دپاره مونږ د خبرو چلند جوړ شي. نو الله مونږ له دغسې توفیق راکړي چې مونږ د حسد چې کوم دی دا پرېږدو. او نن سبا زمانه کې زیاتر حسد روان دی. د حسد د وجې نه ډېر خلک چې کوم دي د خلکو رشتې ماتې شوي. دویمه خبر ده عزتمندو چې مونږ د دم درود ټایم ټیبل دا دی چې نن الحمدلله د پیر ورځ ده، د اختر مبارکه ورځ ده. د دغه پیر نه 1 ساعت تر بل پیره به د مونږ دم درود چوټي وي الحمدلله. نو مونږ 2-3 ځایونو له دورې دي انشاءالله په هفته کې. که بیا مونږ مزید دا ورځې زیاتې شوې زه خو به کوشش کوم چې نه به زیاتو. نو انشاءالله زه بیا په ویډیو په ذریعه باندې پیغام بیان شیر کوم چې آیا مونږ دم درود یوه ورځ نیمه لیټ دی، خو امید دی چې نه به لیټ کېږي. د 10 تاریخ نه به مونږ دم درود چالو کېږي چې هغه ورځ به د منګل وي، د 9 ورځ به وي. بله غټه خبره پکې دا عزتمندو چې مونږ د روژې نه مخکې کم مریضان کتلي او کم هم په روژه کې کتلي. نو مونږ 40 دن بعد مریض ځان له دوینځلي راغواړو. نو هغې کې که داسې مریضان وي چې الحمدلله الله پاک شفا ورکړي وي، هغې کې به 1.5 کسان ما سره په ریکارډ باندې پراته دي، داسې 1500 پیره کسان به وي چې هغو ته ما خپل سلیپونه ورکړي، پارچې مې ورکړي، هغه ما دوینځلي ځان ته بیا راغوښتي دي. نو که کم مریضان ټیک وي نو کوشش دې وکړي الله په فضل سره صحت الله ورکوي. نو هغه مریضان دې نه راځي، هغو ته چې ما کومه پارچه ورکړي هغه پارچه دې خپل فیملي له ورکړي، هغه دې ما ته راوړي. نو په هغې باندې مونږ تعویض او سخت چې کوم دی د هغو نه یې سر کړي ورته دوینځلي به مونږ تعویض درکوو. بې وجې دغه چې زه مریض چیک کړم چې آیا الله شفا ورکړي یا نه. چې کوم مریض ټیک وي هغه مریض د راوستو ضرورت بیا نشته، صرف هغه پارچه دې راوړي، په هغه پارچه باندې به زه انشاءالله هغو ته تعویض ورکړم. امید لرم چې ټول به ښه یو. الله دې په پاکستان کې امن راولي، الله دې موږ په پاکستان باندې رحم وکړي، الله دې موږ د پاکستان آباد لري. و اخره کې بیان درته یم چې موږ به انشاءالله 9 مئی پیر چوټي په 10 مئی باندې به موږ علاج چې کوم دی چالو کېږي. نو دا ویډیو ځکه شیر کو چې موږ خو نمبر 1 دا چې خپل فیسبوک چې کوم پیج دی هغې کې مسله او وجه دا وه چې موږ سره 10-12 لکه فالوور دي پکې. په دا ټولو کې ذهن چې که زیات درته وایم نو دا کې به 500 کسانو ته موږ د ویډیو نه رسي. فیسبوک ته موږ په ویډیو باندې داسې څه سیسټم لګولی خلکو رپورټونه ولي چې موږ ویوز نه درتې مخکې خلکو ته نه رسي. خو چې کم سړي ته دا ویډیو ورسېږي د ثواب په نیت باندې شیر کا
نو اوس ثواب ته به چې دا کې ثواب څه خبره و ثواب پکې دا خبره و چې کم سړی خبر نه وي هغه سره د مریضه را روان یې دلته راشي و موږ نه یو په چوټۍ باندې یو نو هغه غریب چې کم تکلیف نه بچ شي نو انشاءالله کیدای شي تاسو ته همدا د ثواب ذریعه جوړه شي نو چې دا ویډیو څوک وګورو د مینې او د خلوص نه یې شیر کو چې مخکې خلکو ته ورسي پاکستان زنده باد الله هم کامیاب و آباد لره والسلام